أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د سورة بقره اتلسم رکو دا او پدې کې الله تبارک وتعالى مسله د تبديل د قبله بیانوي، د تحویل د قبله څنګه چې مخکې رکوع کې و دغه اعتراض جواب او دارنګي مسله د تحویل د قبله. په دې آیات کې اولنی کې په دې کې تاکید دی د امر د قبله، یعنی د خلکو د اختلاف د وجنه په دین او په قبله کې عمل په حق باندې مپریدي بلکې په حق باندې عمل وکړي. او الله تبارک وتعالى په دې کې دام فرمایي چې د هر امت د پاره یو طرفي چې هغه طرف ته دیګرځي، د هر قوم د پاره داغه د پاره ځان له یو طرفو د مخ د اړولو، مسلمانان چون کې ځان له امت دی، جماعت دی، یو قوم دی، نو دیو به خپل طرف ته وی دانه دا چې د بل طرف ته مخ کوي او د دیو به خپل طرف نه وي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي ولکل او د هر ولکل او د هر چا د پاره وجهتون یو طرف دی، ولکل او د هر چا د پاره وجهتون یو طرف دی، هو مولیها چې هغه مخ اړون کې دی هغه طرف ته، مخ اړون کې دی هغه طرف ته، د هر قوم د پاره د هر چا د پاره یو طرف دی. یو مطلب د دې دار چې د هر سړی او قوم او ملت د پاره یو مسلکی یو مخی چې هغه طرف ته توجه کوي، هغه سره د زړه تعلق ساتي، څوک د دین سره تعلق ساتي نو څوک د دنیا سره، څوک د مسجد سره نو څوک د مندر سره، او څوک د ګرجی سره، څوک د الله تعالی سره نو څوک د بت او د قبر وغیرہ سره، څوک د علم د قران او د سنت سره، او څوک د نور علمونو سره، څوک د سنت طریقو سره تعلق ساتي او محبت ساتي، نو څوک د رسم او رواج او خرافات او بدعات سره، دغه سينورم څوک د کعبه سره تعلق ساتي، نو څوک د بیت المقدس او بیت الشرق وغیرہ سره. دا د چا تعلق حق دی او د چا تعلق باطل دی. او په قران کریم کې بل ځم الله فرمایي کنه لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا، د هر یو کس د پاره ګرځولې د منګستا سونه شرعتن او شرعه ومنهاجا، یو طریقه واضحه او لار واضحه د منګرځولې ده. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د هر چا د پاره یو طرف دی، هو مولیها چې هغه مخ اړون کې دی هغه طرف ته. فاستبقوا الخيرات تاسو مخ کې شهید یو بلنا د نیکی کارونو ته. دا ترغیب دی مسلمانانو ته، مؤمنانو ته چې د الله تعالی حکم اومنئ، د دیو فکر مکوئ، د دیو فکر مکوئ. فاستبقوا الخيرات وړاندې شی او مخ کې شهید یو بلنا نیکو ته، او ذکر دیو فکر مکوئ چې اينما تکونو تخویف اخروی دی چې وخر روان دی د دې معترضین او منکرین پته بولګي. نو الله وای اينما تکونو، اينما کمزه کې چې تکونو یی تاسو، یاتی بكم الله جميعا راب ولی تاسو لرا الله تعالی ټول پغونډا. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، پار شی باندې قدرت والده. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. دا حکم نورستو چې حکم وشو د تحویل د قبله، زواجرم ذکر شو، جواباتم وشو، او دیو بیا می اعتراضونه کین نو تخپل کار جاری ساته، تخپل مسله جاری ساته او ته په حق باندې. الله رب العالمین فرمای ومن حيث خرجت، او د کم زینا چې وزیت پول وجهک نو واړه خپل مخ لرا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وانه للحق یقینا دا
قبله برقرار ساتل حق دی من ربک د طرف درفستانا دا قبله برقرار ساتل دا حق دی من ربک د طرف درفستانا یره تحویل د قبله دا یوی قبلنا بل تاولیدل دا حق دی د طرف درفستانا ځکه د الله حکم دی وما الله او ند الله تعالی بغافلین خبره عما تعملون دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوئ ومن حيث خرجت او د کم زینه چوزی ته پیغمبره پول وجهک نوال وخپل مخلرا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کم زکه چې تاسو پولو وجوهکم واړوي تاسو خپل مخونه شطره په طرف د مسجد حرام لئلا يكون للناس عليكم حجه دې د پارا چې پات نشي د خلکو د پارا علیکم پتا زبان دی حجتن سدلیل دا بل جواب دی دا هغه اعتراض چې په تحویل د قبله باندې شیو چې د خلکو څخه دلیل پاتې نشي سبانه پاتې نشي لئلا يكون للناس كدلیل او بانای دا چې دیو بیت المقدس طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منس کولې دی به دا څنګه په دین ابراهیمی باندې په ملت ابراهیمی باندې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام قبله خو بیت الله او د بیت المقدس طرف ته منس کوي نو الله وای دا زکمی د بیت المقدس نبی تر اواړه ولې بیت الله تا لئلا یکونا د پارا چې پات نشیل الناس د خلقو د پارا علیکم حجتن پتا سبحان دی س دلیل الا الذين ها خلق بعیدا سي چاغي به اعتراضونه همیشه د پاره کوي او دا غي اعتراضات ختميږي نه والله الا الذين سوا د هغه کسانو نه ظلمو منهم چې ظلم کړي د دیونه بلا تخشوهم پستا سمې ریږي د دیونه وخښوني او زمانه ويریږي وليتم او د لپاره چې پورا کما نعمتي خپل نعمت لرا علیکم پتا سبحان دی د اشاره ده چې قبله بدلول د نعمت پورا کول دي لکه پیغمبر را لېګل دا یو نعمت هدایت تاسو ته کول دا بل نعمت او دا قبله من دل درکل نو دا نعمتونه د باندې پورا شو وليتم او د لپاره چې پورا کما نعمتي علیکم خپل نعمت لره پتا سبحان دی ولعلکم تهتدون او د لپاره چې تاسو لار بیا مومئ کما ارسلنا لکه دا نعمت مې د باندې پوره ک لکه څنګه دا نعمتو کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې مې لګلو پتا سو کې رسولن پیغمبر منکم استاسنا یعنی استاسو د جنس نو بشر او انسانو یتلو علیکم چاغل ولی پتا سبحان دی آیاتنا زمون آیاتنا ويزکیکم او پاکی تاسو لرام د بدو خویننا د بدو صفاتنا ويعلمكم الكتاب او تعلیم در کی تاسو لره د کتاب والحکمت او د سنت ويعلمكم او خی تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون اغه سوچ تاسو پاغي باندې نه پویدلای تاسو نه پیژنئ فذکرونی نو یاد کئی ما لرا اذکرکم زب تاسو یاد کما ترغیب چې کلمه نعمتونه پوره کړه نو تاسو هم زماره توحید تذکرہ کوي او په تابعداري باندې کلک اوسېږئ ناقدری مکوي او د دې اعتراضات او فکر مکوي کچرتا څه پریشانی راځي نو تاسو داسې کوي چې فذکرونی اذکرکم الله فذکرونی یادوي تاسو مالرا اذکرکم زب تاسو یادوما وشکروا لی او زما د نعمتونو شکر ادا کئ ولا تکفرون او ناشکری مکوي زما د نعمتونو الله ما یاد کا نو په هر موقع باندې په جمعات کې په کور کې په بازار کې په هر ځای کې کم ځای کې چې نو الله تبارک وتعالى یادوا الله بتا یادې ترجمه د آیتونو دوباره ووري ولکل او د هر چا د پارا وجهتون یو طرف دی هو مولیها چاغه مخ اړون کې دی اغه طرف ته فاستبقوا الخيرات پس تاسو مخ کی شی دیو بلنا د نیکی کارونو ته اينما تکونو کمزه کی چی تاسو یاتی بكم الله جميعا رب ولی تاسو لر الله تعالی په غونډه ان الله یقین الله تعالی
علی کل شیء قدیر پارشی باندې قدرت والده ومن حيث خرجت او د کم زینا چوزیت پول وجهک نواړه خپل مخلرا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه للحق او یقینا دا خامخ حق دی من ربک د طرف دربستانا وما الله بغافل او ندی الله تعالی نا خبر عما تعملون دا غسنا چې تاسو کوي ومن حيث خرجت او د کم زینا چې وزیت فول وجهک نواړه خپل مخلرا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کم زی چې تاسو فولوا وجوهکم نواړه خپل مخونه شطره په طرف د مسجد حرام لئلا يكون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلکو علیکم پتا سبحان حجت دلیل الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان یا سیوا د کسانو نه چې ظلم کړي د دیونه فلا تخشوهم پس تاسو مې ریږي د دیونه وښونی او زمانه وېریږي وليتم او دې پاره چې پورا کما نعمتي علیکم خپل نعمت لره پتا سبحان دی ولعلکم تهتدون او دې پاره چې تاسو لار بیا مومئ کما ارسلنا لک څنګه چې راولې ګمنګا فیکم رسولا منکم پتاسو کی او رسول تاسو نا یتلو علیکم چلولی پتاسو باندې آیاتنا زمن آیاتنا ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ويعلمکم او تعلیم درکې تاسو لا الکتاب د کتاب والحکمت او د سنت ويعلمکم او تعلیم درکې تاسو لا ما لم تکونوا تعلمون دا غسو چې تاسو غي باندې نه پويږئ فذكروني پس یاد کې تاسو مالرا اذکرکم زبتا سو یاد کما واشکروا لی او شکر وکي زما د نعمتونو ولا تکفرون او ناشکری مکوئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك